پوشی د مسائل یعنی هغه مسائل چې هغه په دې وخت کې د زمانہ کې د خلکو د هغې سره وابستګي ده د هغې سره تعلق دی د هغې سره روزمره زندگی ده او داسې مسائل چې هغه اکثر زمونږ د نارینه او زنانانو جوانانو په ذهن کې وي د ډېر حیا د وجې چاته ویلی هم نشي نو دا ډېرې اهمې مسلې دي دې وخت کې زمونږ کوشش دا دی انشاءالله چې دا موږ بیانو پر هفته هفته باندې چې هر انسان ته د دې نه فایده رسي او انشاءالله چې دا کلیف اوري دا مسائل اوري نو د هغې سوال ته به ضرورت راځي هم نه د هغې مسائل به حل کېږي د ټولو نه اول خو لکه مثال په طور باندې ډېر مسائل داسي چې هغه د خلکو په ذهنونو کې وي مثال په طور باندې لکه انسان بارانی چکړي جمعات ته ځي د هغې څه حکم دی یا انسان اکثر دا میوې خوري دا فروټ دې کې دا چینجې وي د دې څه حکم دی یا د مړ انسان لاړې د خولې نه راوځي د هغې څه حکم دی پاکي دي نه دي پاکي یا اکثر زنانه چې کم دی نو دا غواګانې میخې لوشي د هغې خشنین یا پچه وغیره څه ور ولویږي هغه د پیو لوښي ته د هغې څه حکم دی د ژمي موسم کې د میتیازي چې انسان اودس ماته ډک اودس تش اودس د هغې نه هغه بخارات راځي د دې څه حکم دی پاک دي ناپاک دي یا هغه میتیازي انسان کوي تش اودس ماته او د هغې هغه ذره ذره داري چې کوم وي چې انسان یې په خپله باندې هم نشي صحیح کولی د هغې څه حکم دی زنانه نه اودس وکړي او د هغې نه کومې اوبه پاتې شي نو په دې باندې سړی اودس کولی شي نشي کولی یا پرش د مثال په طور باندې په هغې کې ماشوم میتیازي وکړي د هغې د پاکولو څه حکم دی د جومات دی د کور دی قالین دی لیټرین کې لوټه ده په هغې کې څه اوبه دي بل کس ورشي یاره د دې څه حکم دی دا به پاکي نه دي پاکي څه طریقه ورسره وکړو نو دا ډېر اهم مسائل دي انشاءالله داسې رفته رفته باندې به موږ دا بیانو چې انسان ته د دغې ضرورت هم دی بل چې انسان پاکي په ښه طریقې سره کوي نو عبادت به چې کوم دی په پاکۍ سره وشي نو عبادت به الله قبلوي او دا خو ډېر اهم مسائل دي دې کې ځان ساتل مثال اودس کوم اودس کې څنګه طریقه ده زه اودس ماته ماتوم استنجا به څنګه کوم یا اودس ماته زه کم کوم ځایونو کې زما لپاره د معاشري اصلاح ده پکې چې زما په کم کم امورو کې چې کوم دی یا کم کم ځایونو کې اودس ماتول مکروه دي او یا چې کوم دی نو د اودس ماتي په ټیم کې د کمو کمو امورو خبرو نه ځان ساتل پکار دي نو چې کله دا خبرې مثال په طور باندې زمونږ صحیح شي که نه نو عبادات به هم زمونږ به ډېر ښکلي الله به قبلوي دې دپاره ځان دې مسایلو نه خبرول پکار دي مثال په طور باندې انسان نه هوا وځي د دې حکم څه دی په کم حالاتو کې یا انسان چې کوم دی د سترګې نه اوښکه وځي نو یاره دا اودس ماتوي نه ماتوي یا د انسان اودس مات کړي او د هغې نه پس هغه قطرې قطرې راځي سلسلبول مرض د انساني یا انسان خوله ویني شي او لاړه کې وینه ډېری نو اوس اودس مات دی نه دی ماته یا زنانه چې کوم دی بچي لپی ورکوي نو دې سره اودس ماتېږي نه ماتېږي بعضې خلکو ته شکوک شبهات که نمی نو لکه د اودس د کولو بیا په کم شیزونو باندې کول کمی اوبه د اودس د صفایي دپاره استعمالول چې هغه اوبه کمی اوبه دي هغه پېژندل پکار دي اوس مثال په طور باندې زه اودس کوم غسل کوم یا چې کوم دی نجاست د کپړې نه لرې کوم خو ما له خو لاول هغه اوبه پېژندل پکار دي چې کمی اوبه دي چې په هغې باندې زه ځان صفا کړم زمونږ فقها چې کوم دی د اوبو 3 وسپونه ښودلي دي خوند دی رنګ دی بوی دی
کله چې دا درې واړه وصفونه دا په اوبو کې موجود نه وو پوه شوې بدلو نو بیا به دغه اوبه نجس وي اوس اوبو رنګ هم بدل کړی دی اوبو خوند هم بدل کړی دی اوبو چې کوم دی هغه بوی هم بدل کړی دی او ته په هغې باندې بیا اودس کې او غسل کې نو دا خو الرډي څښا دي د هغې دپاره د ځان د پوهې دپاره مونږ داسې دا سلسله شروع کوو انشاءالله ډېر اهم مسایل به یې په دې کې او دا چې رفته رفته باندې به بیانېږي په ورځ کې به انشاءالله زموږ به 315 منټه زیات نه زیات 10 منټه سیوا کلیف بني نو دا به مخکې خورېږي انشاءالله چې تاسو هم ته فایده اخلئ نورو کسانو ته هم د دې نه فایده ورکوئ انسان یو مجلس کې ناست دي لګول پکار دي چې هغې ته هم فتح ولګي تاسو ته هم پکې خیر در رسي او هغې ته هم چې کوم دی یا یو انسان یې واوري به بل ځای کې بیانوي نو دا هم ډېره بهتره خبره ده یا په دې یوټیوب او د فیسبوک او دې شیزونو باندې مخکې شیر کول سره هم فایده رسي خلکو ته ډېره نن سبا ډېره استفاده خلک دې نه هم کوي نو دا به انشاءالله موږ بیانو چې یاره مطلب اوبه دي د دې خوند هم بدل دی رنګ یې هم بدل دی بوی هم بدل دی نو دا خو بیا بالکل په دې باندې اودس کول هم نه دي پکار ناجایز دي یا چې کوم مثال خټه کې استعمالوي یا د کور په بل څه داسې کار کې استعمالوي سیمنټ او برس کې هغې کې هم نه دي جایزه بیا چې کوم دی لکه مطلب داسې بل شي په هغې کې استعمالول هم نه دي جایزه نو د دې د مسایلو نه ځان خبرول بیا د هغې لپاره چې کوم دی انسان اودس ماتې کوم طریقې سره واپس چې کوم دی د اودس ماتې نفس استنجا طریقه داسې طریقه رفته رفته باندې به انشاءالله اودس غسل او ډېر اهم مسایل پکې د هغې نارینه زنانو سره تعلق وي او ډېرې اهمي نو دا رفته رفته باندې بیانو د خیره سره نو تاسو ډېر کوشش دی کې کوئ چې دا مخکې باندې هم بوځئ داسې په خپله باندې موري ورځ کې به زموږ یو کلیفي سیوا بنئ انشاءالله بس دغه 9 منټه 15 منټه 6 منټه مختصر موږ وایي چې یاره خلکو ته د اورېدو موقع هم میلاویږي نن سبا خو هر انسان مصروفه دی چا سره ټیمونه چرته وي او بیا خو چې به د سوشل میډیا په دغه باندې خو په دې ټکنالوژي او دې شیزونو کې خو چې دا مسایل راشي نو بس خلکو له دیګه ورکړي بس وایي دا خو پکې څه نشته نو دې نه ځان خبرول پکار دي انشاءالله دا رفته رفته باندې د خیره بیانو ډېر کوشش پکې کوئ